فواید څه دي؟ نو ځکه فرمایي چې د لمونځ 21 شپې دي، په 21 کې بیا ته مونږ لس شروع کړی وي، په لسو کې مونږ صرف یو فایده ویلې وه. ځکه فرمایي چې الصلاة عماد الدین وفیها 10 خصال، چې د لمونځ د دین ستن ده او د دې بیا دا لس چې دي دا فواید لیکلي دي، دا صفتونه وله لیکلي دي چې لمونځ خو د دین ستن ده او خامخا د دې بیا فواید دي. نو هغه لس فوایدو او هغه لس صفتونه هغې وله مخکې کړي دي. هغې کې لومبۍ فایده دا لیکلې ده زین الوجه، چې دا مخ به یې روښانه وي، یعنې د مخ به تر و تازه به وي د وجې د څه نه؟ د لمونځ د وجې نه. چې کله یو انسان لمونځ کوي نو د مخ به رونق به وي، په مخ کې به یې رونق وي، مخ به یې څه وي؟ دا به ښکلی وي، تر و تازه به وي. و نور القلب، او زړه به یې روښانه وي، زړه به یې دا به روښانه. ځکه دا زړه په بدن کې یو داسې حصه ده چې په دې باندې زنګ لګي د بېلمازۍ د وجې نه. نو چې کله یو سړی بېلمازه شي نو د فرړه باندې زنګ ولګي، تور زنګ پې ولګي، خو چې کله دا انسان مونځ شروع کړي زنګ ختمیږي. ترمذي شریف حدیث دی، خو مې داسې دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان یو بني ادم یو ګناه وکړي نو د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي، تور داغ په زړه باندې ولګي، خو چې کله دی د ګناه نه توبه وباسي او د ګناه باندې ندامت ملامتیا اختیار کړي چې بیا دپاره به دا ګناه بالکل نه کومه، نو دغه تور دا ختمیږي، تنه دا تنه ختم شي. او که دا انسان توبه ونه باسي نو دا ګناه دا زیاتیږي تر دې حد ته ورسیږي چې دی بیا د حلال او د حرامو تمیز نشي کولی، دته بیا فرق نه راځي چې دا سیز حلال دی او که دا حرام دی، د دې بیا هېڅ تفریق فرق نه کوي پکې. نو ځکه فرمایي چې د لمونځ یو فایده نور القلب، زړه به یې روښانه وي، زړه به یې خوشحاله وي. او بیا فرمایي وراحت البدن، چې دی لمونځ کې بدن ته راحت میلاویږي د انسان. چې کله یو انسان لمونځ وکړي نو د ټوله ورځ ستړی شوي، ټوله ورځ ځان له کارونه کړي ستړی، خو چې کله ماښام شي او دی راشي کور ته، ټوله ورځ پردی دیاړي کړې وي، خو چې ماښام لمونځ وکړي، د ماسخوتن لمونځ وکړي، زړه ته سکون میلاو شي، هغه ټول تکلیفونه هغه دردونه هغه ته نه هر څه ختم شي. نو ځکه یې وفرمیل وراحت البدن، چې دا راحت دی د بدن دپاره، دا سکون دی د بدن دپاره. او تاسو هسې هم مونږ تاسو سوچ کوو په دې باندې چې کله یو سړی لمونځ کوي او د لمونځ عادي وي، لمونځ پرېږدي نه، نو چې ده نه لمونځ پاتې شي نو دی ډېر زیات پریشان وي، یار ما نه دومره غټ عمل پاتې شوی دی. او چې کوم سړی لمونځ نه کوي نو دی هر ټایم د پریشانۍ په خفګان کې وي، په ټینشن کې، خو د دې غم ورسره نه وي. حالانکې دا لمونځ یو داسې عمل دی، هوښیاران وایي په دنیا کې هر یو سړی وایي چې بس ناوخته دی او ناوخته دی او ناوخته دی د هر کار دپاره. که دی یو دنیاوي کار کوي ځان له، نو هغې کې ویل که دا زر دا کار ختمومه، ټایم ناوخته کېږي. که یو سړی وفات شي نو یو غسل ول زر ورکړي، د کور نه وباسه، جنازې ټایم برابر دی، وایي ناوخته دی. نو ټوله زندګي په ناوخته کې تېره شي. خو دا لمونځ یو داسې عمل دی چې د دې لپاره چېرته هم موږ ناوخته نه کړو. موږ چې 2 منټه مونځ ته پاتې، جمع ودرېدو ته پاتې، موږ وایو مړ لا وختي دی، ډېر ښه ټایم دی وبشي. نو په دغه کې موږ څه یو؟ ډېر په نقصان کې پراته یو. موږ د دنیا د کارونو دپاره څومره منډه ترړه وو چې بس زر شي او زر شي، خو لیکن د لمونځ دپاره موږ دا تلوار ونه کړله چې اورېږه زه جومات ته لږ مخکې لاړ شم، یو 2 رکعته نفل وکړم، تحیت المسجد وکړم او جومات کې راکښېنم، ذکر اذکار وکړم. داسې موږ نه کوو. نو ځکه دغه لمونځ چې په صحیح طریقه ادا شي نو دا وراحت البدن، دا راحت دی، دا سکون دی د بدن دپاره. انسان بدن ته دا سکون ورکوي. او بیا فرمایي و انس فی القبر، دغه لمونځ ستا ملګری دی په قبر کې هم. ځکه په دنیا کې یو سړی ځان ستړی کړي لمونځونو باندې، لمونځونه کوي، لمونځونه خواري محنت کوي، نو چې کله دی وفات شي نو دا یو داسې ملګری دی چې په قبر کې هم د سره ویدې پرېږدي نه، چې بس ته په دنیا کې رزه کړی ما خبره نه، دغه لمونځ به تا سره قبر ته هم ځي. نو وی فرمایل و انس فی القبر، دا به تا سره په قبر کې هم دغه لمونځ به تا سره ملګری وي. او بیا فرمایي چې و منزلة الرحمه، چې دا څه دی؟ دا ستا لپاره د وخت د نازلو رحمت دی. دا لمونځ دا ستا لپاره ډېر لوی. و مفتاح السما، دا چابي ده د اسمان. مفتاح السما، دا چابي ده د اسمانو. او بیا فرمایي وثقل المیزان،
دا داسې یو عمل لمزو چې دا به تاله درنوالی د تلې د میزان کې به تاله درنوالی راولي. ثقل المیزان یې ورته ووایي چې کله ته مونځ کوې نو دا به ستا د میزان تله چې کوم ده، ستا د عملنامې تله چې کومه ده هغې کې به دا شمارلی کېږي او دا به ستا دپاره د چې دا څه ده. او بل فرمایي او مرضات الرب دا مونځ چې دی دا داسې یو عمل مه ګڼه چې بس دا یو عمل او بس لاړ او ختمه شوه. نه دا مونځ خو ستا دپاره داسې نه مرضات الرب دی، دا خو د رضامندۍ د الله تعالی د یو سبب دی ګرځي. یو سړی مونځ کوي نو در به الله تعالی خوشحاله وي. او ځکه فرمایي چې کله یو انسان یو نیکي وکړي او دی ورپسې بیا دویمې نیکۍ ته لاړ شي، وایي دی په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کړي چې کیدای شي زما لومبۍ نیکي الله تعالی قبوله کړي، ځکه د دویمې نیکۍ توفیق راته الله راکړو. چې کله انسان یو مونځ وکړي او بیا د ماسپښین مونځ یې وکړو او دی مازدیګر مونځ ته بیا ځان تیاروي، نو دی په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کړي چې الله شکر دی زما لومبۍ مونځ قبول شوی دی، دویم مونځ توفیق ته راته رانصیب کړو. او چې کله یو انسان یو کتاب کې لیکلی دی چې یو انسان کې دومره پورې ایمان دغه فات نشي د نیکۍ چې دی په لاره باندې روان دی، یو تکلیف ده څیز د لار نه هغه لرې نه کړو، هغه نفرت را په لار کې بل یو داسې څیز پروت دی چې هغه انسان د تکلیف ورکوي، په لاره باندې خلک تېرېږي او تکلیف او د هغه لرې نه کړو. وایي دغه انسان د په ځان باندې ویرېږي چې آیا ما کې ایمان باقي شته دی او که نشته دی، چې ما کې باقي ایمان فاتې دی او که نه، چې ستا ایمان تا ته دومره نشي ویلی چې ته د لار نه یو تکلیف دې څیز لرې که، نو دا انسان د په ځان باندې ویرېږي. نو چې کله انسان مونځ وکړي نو دی د الله تعالی شکریه ادا کړي چې الله د ستا په ما باندې احسان و. حالانکه موږ خو هېڅ هم نشو کولی په خپله باندې، موږ خو دومره نشو کولی چې په خپل طاقت سره اودس وکړو. حالانکه زموږ تربیت خو د ماشوموالي نه داسې شروع شوی دی چې موږ په هېڅ باندې هم نه پوهېدلو. الله تعالی زموږ تربیت شروع کړو، د ژړا چل یې راته ښودلی دی او نور چې څه و هغه یې راته ټول ښودلی دي چې ته ماشوم یې، ته په هېڅ باندې نه پوهېږي، نو ستا مور ده په کور کې هغه هم نه پوهېږي، نو یې ژړا چل یې راته وښه چې ته پیدا شو دنیا ته راللې نو ته وږې شوې نو وژاړه، نو مور به د سینې ته واچوي فیبل درکړي. ته په تا باندې تکلیف ته نه وژاړه، ته خو ویل نه شي چې مور په ما باندې تکلیف دی، پلار په ما تکلیف دی. نو مور به راشي او تاله به څه وکړي، وجود به دله غوړ کړي، وجود باندې به له زور وکړي او راحت ورته میلاو شي. نو د مونځ سره دې سره انسان ته راحت او سکون اطمینان میلاویږي. او غټه خبره پکې دا ده چې دا د رضامندۍ د الله تعالی سبب د رضامندۍ د الله تعالی دی چې په دې سره به الله تعالی رضا کېږي د انسان نه. او بل فرمایي وثمن الجنه، دا د جنت قیمت دی. وثمن الجنه یا جنت قیمت دی، یعنی چې کله مونځ کوې نو دا ته د جنت قیمت ادا کوې. او بیا فرمایي 10 نمبر کې فرمایي چې دا څه دی وحجاب من النار، دا پرده د اور نه چې مونځ ته کوې نو ته به جهنم ته نه ځې. وحجاب من النار ورته وایي چې ته به الله تعالی د اور نه لرې ساتي، دا یو پرده د اور نه، د جهنم د اور نه به تا الله تعالی لرې ساتي. ومن اقامها فقد اقام الدین، نو بس چا چې دین یعنی مونځ وکړو او دین یې قایم کو، او چا چې مونځ یې وکړو نو د دین قایم کو، او چا چې مونځ پرېښودو د دین پرېښودو. نو الله تعالی دې زمونږ سره د مونځونو د صحیح کولو توفیق را نصیب کړي.